أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. نننی درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 7 آیات نمبر 57 58 59 درې آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. دینه مخکې چې نو هغه هم د منافقانو ذکر ولو او دې آیاتونه کې اوس هم د منافقانو مزید ذکر چې نو هغه کېږي. الله جل جلاله فرمایي لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیه. دا منافقان دی چې تاسو د کم قسمونه خوري یحلفون بالله انهم لمنکم، نو دی چې دا کم په دې جوړ باندې قسمونه خوري چې په الله قسم مونږ ستاسو نه یو، مونږ ستاسو مرګري او مسلمانان یو، نو دا دوی په وس سره نه خوري، خو د دوی نور ځای چې دی نو هغه نشته. ځکه د عربو اکثره حصه چې دی نو هغه د اسلام د جنډې لاندې راله، د هغوی چې دی نو هغه مسلمانان شولو او لري دوی چې نو هغه چېرته دومره لري هجرت کولی شي نه هلته تللی نه شي، نو دوی په هغه زړه کې چې دننه کم خباثت دی، کم کینه او بغض دی، نو د هغې اظهار وس دوی چې دی نو هغه کولی نه شي، پټ پټ چې دی نو هغه ساتي او دوی تاسو ته وایي چې مونږ ستاسو نه یو، خو ما هم منکم دی ستاسو نه چې دی نو هغه دی نه. ځکه الله وایي لو یجدون ملجأ، کچری دوی چې نو هغه بیا منتلی وی ځای د پناه او مغارات یا غارونه او مدخلا یا ځای چې نو هغه د ننوتلو لولوا الیه وهم یجمحون، نو دوی به ورته داسې چې نو هغه منډه وهلي وتلي به ولو لکه څنګه چې اس هغه بغیر د لګام د واګې نه پرېښودلی شي او هغه سرتوت کړي او منډه کړي، په یوه منډه باندې چې دی نو هغه لاړ شي. نو دغه شانتې دوی به په یوه منډه باندې چې دی نو هغې ته تلو، خو د دوی دپاره د غزونه چې دی نو هغه شتی نه، نو چې کله د دوی دپاره بل د تېښتې ځای شتی نه، د پناه ځای چې دی نو هغه شتی نه، نو دوی ځکه تاسو ته قسمونه خوري چې مونږ ستاسو سره یو. ملجأ دا چې نو هغه ویلی کېږي د ځای د پناه ته. مغارات دا جمع چې دی نو هغه د مغارتون ده او دا ویلی کېږي سورنګ ته، غار ته، غرونو کې چې دننه کمې چې نو هغه سمستې او چې نو هغه سورنګان وي نو هغې ته ویلی کېږي. او مدخلا دا چې نو هغه د ننتو مونږ چې ورته تیخانه وغیره چې نو هغه وایو، هر هغه ځای چې په هغې کې سړی چې نو هغه پټېدی شي او پټېږي. نو الله وایي د دوی دپاره دا شتي نه. یجمحون دا د جمحه نه دی او جمحه ویلی کېږي هغې اس ته چې د هغه نه لګام لرې شي، واګه لرې شي، دې سرتوت کړي او منډه کړي. نو گویا الله د دوی نه تعبیر کوي که دوی دا درې واڼه منتلی په دې دریو کې یو ځای هم دی منتلی، نو دوی به د هغې اس په شان تیز چې نو هغې طرف ته تښتېدلي و، بل چاته به چې نو هغه د سره کتل نه، خو د دې دپاره په عربو باندې بله ځمکه داسې ځای چې نو هغه شتی نه. ومنهم من یلمزک فی الصدقات. اوس دې کې الله رب العزت چې نو هغه د دغې منافقانو مزید چې نو هغه تذکره کوي. بعضې د دوی نه چې نو هغه دا دي د څو منافقانو چې نو هغه تفاسیرو کې نوم ذکر کړی. من جمله یو د هغې نه چې نو هغه څوک دی، نو هغه وایي چې نو ذوالخویسرة التیمي، نو وایي چې ذو الخویسرة بنو تمیم چې نو هغې قبیلې سره تعلق ساتو او د ده نوم چې نو هغه حرقوس بن زهیر و. نو دا منافق ولو. حضور علیه الصلاة والسلام نه چې نو هغه مال غنیمت مال فی چې نو هغه رالو، نو چې کله دغه مال رالو حضور علیه الصلاة والسلام د هغې تقسیم کولو او اسلام کې چې نو هغه تقسیم د هغې کې د دغې خبرو لحاظ چې نو هغه شتی. لکه اوس یو کس چې نو هغه شادي شده دی، دویم کس چې نو هغه غیر شادي شده دی، یو کس چې نو هغه شادي شده دی او بیا د هغه چې نو هغه اته نه لس بچي دي،
د بل کس چې نو هغه 3 بچي دي، نو د دې دواړو په خرچه کې چې نو هغه خو فرق دی، د دې دواړو چې نو هغه په خرچ کې د هغې کې خو فرق دی. بل کس چې نو هغه هم دی، د هغه هم 4 بچي دي، خو د هغه ناچاره دی، د هغه قرضدار دی، د یو چې نو هغه ګزاره کېږي په ده باندې چا قرض چې نو هغه نشته، نو په دې کې هم فرق دی. نو چې کله دغه فرق دی، نو اسلام وایي تاسو د دوی حاجت او ضرورت ته وګورئ او د هغې حاجت او ضرورت په قدر باندې چې نو هغه دوی له ورکوي. نو حضور علیه الصلاة والسلام چا به چې ګڼ بچي ول، نو د هغوی له به یې ډېره حصه ورکړله، چا به چې کم بچي ول د هغوی له به یې کم ورکړه، کم به چې قرضدار و نو بیا به نبي علیه الصلاة والسلام د هغوی له د هغې نه د هغې نور نه سیوا ورکړه چې د خپل قرض کې چې نو هغه هم څه ادا کړي. نو په دې طریقې باندې چې نو هغه حضور علیه الصلاة والسلام دغه مال چې نو هغې تقسیمولو. نو دې کې چې نو هغه دغه منافق چې نو هغه هرقوس بن زهیر، نو دې منافق چې نو هغه دا خبره وکړله، د الله پیغمبره الیاذ بالله ما عدلت، ای د الله رسوله تاسو چې نو هغه انصاف چې نو هغه ونه کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نو هغه رنگ مبارک سور شو، الله پیغمبر چې زه انصاف ونه کم نو څوک به انصاف کوي، چې زه چې نو هغه د انصاف په تقاضې باندې ونه چلیږم نو څوک به چې نو هغه د انصاف په تقاضې باندې چلیږي. نو الله رب العزت د دې په باره کې د آیات نازل کو. اوس آیا دا خبره چې نو هغه د ځان دپاره کړې وه، د نورو خلکو دپاره کړې، په اخلاص یې کړې وه او که نه د دنیا په لالچ او په غرض یې کړې وه. نو الله رب العزت هغه عالم الغیب و شهاده دی، د انسان په زړه کې لا خبر راغلی نه. مثال په طور کې اوس نو هغه د دې نه وروستو درس ختم شي، بار ته زموږ په زړه کې کومه خبر راځي آینده وخت دپاره، نو دا لا راغلی نه ده، الله ته هغه معلومه ده. انسان ته خو چې کله دی نو هغه سوچ راشي نو دته بیا په خپله پته ولګي. بل چا دی چې څو پورې اظهار نه یې کړی هغه الله ته د هغه وخت نه مخکې چې نو هغه پته ده چې دی به وروسته بیا دی نه وروسته به دی بل چې نو هغه سوچ دا کوي، نو الله ته پته وه. نو ځکه الله پاک وایي نه نه د دوی چې نو هغه صرف د دنیا د محبت او د دنیا د لالچ په بنا باندې چې نو هغه دا خبرې کړې ده. نو ځکه الله تعبیر وکړو فإن أعطوا منها رضوا، که چېرته دې ته چې نو هغه داسې ډېر هر څه ورکړی شي نو دوی بیا چې نو هغه خوشحالېږي. وإن لم يعطوا منها اذا هم يسخطون، خو که دوی ته ور نه کړی شي نو دوی بیا چې نو هغه ناراضه شي، دوی چې نو هغه بیا خفه کېږي. حالانکه که دغه وخت کې الله رب العزت وایي دوی داسې ویلې ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، که دوی خوشحاله شوی وي دوی ته چې الله او د الله رسول د هغې مناسبت باندې په دغه وخت کې چې کم مناسب د دوی چې نو هغه حق کېدلو او دغه حق ولا الله او د الله رسول ورکړی او دوی ویلې چې حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله ورسوله، چې زمونږ دپاره الله کافي دی، په دې شته باندې چې نو هغه لاک لاک شکر دی، زمونږ دپاره الله کافي دی، په دې شته باندې چې نو هغه شکر دی. او انشاءالله زر ده چې الله او د الله رسول به موږ له د خپل فضل نه د خپل مال نه نور هم چې نو هغه راکړي، نورې غزوې به وشي، نور مالي غنیمت چې نو هغه به راشي، نور صدقات چې نو هغه به راشي، په هغې کې به زمونږ حصه چې نو هغه بیا نور وشي، نور به راته میلاو شي. نو الله وایي د دې دپاره به دا ډېره زیاته چې نو هغه بهتره وه، ایمان به هم محفوظ شي، دنیا چې نو هغه به ورته هم میلاو شي وه. خو چې کله دوی دغه ناصبري وکړله او الله په پیغمبر ته چې نو هغې دومره لوی عیب د الله په پیغمبر ولګو، ایمان یې هم ضایع شولو او دنیا چې دی نو هغه ورته هم میلاو نه شول. او الله هغه شانتې وکړه، دومره مال چې نو الله پاک مسلمانانو له ورکو چې څوک به بیا د مال د اصلېدلو زکات د اصلول چې نو هغه خلکو د زکات ادا کول چې نو لوی مصیبت جوړ شو. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله چې نو هغه دور کې الله رب العزت دومره فراواني چې نو هغه راویسته، دومره امن او د چین او سکون ژوند چې نو الله پاک راویستلو چې سړی به سحر چې نو هغه به پاسېدو نو خپل ټول سره زر سپین زر د هغه به یې راواغېستل، د زکات مال چې نو هغه یو ته به ورته مستحقي چې تاله یې درکم هغه به یې زر نه بل پسې بلاړو بل پسې بلاړو بل پسې بلاړو ګرځېدلو به چې څوک مستحق پیدا شوی چې زمانې زکات چې نو هغه واغېستلی چې زما فریضه چې نو هغه ادا شي. نو دومره پورې چې نو هغه خلک څوک به میلاوېدلو نه، تاریخ کې نه پورې چې نو هغې لیکلی دي چې بیا په آخره کې نو هغه وی لاړ شي چې نو هلته چې نو د سرحداتو باندې کېدی دغه مال چې ځناور او دا شیزونه راځي په هغې به دانې او غنم او یو څه او بل څه د اخیستل هغې ته به یې ښودل، دومره پورې چې نو هغه فراواني راله. نو هر څه چې نو هغه په دین کې دي او اوس خو الله دې عفو وکړي. اول څوک زکات ادا کوي نه او که ادا کوي جو هغه په تعلق باندې ادا کوي،
او بیا چې نو هغه په خپل څه چې سوره د دې کس نه ماته فایده میلایدی شي چې په هغه تر باندې ادا کوي بیا چې زکات ادا کوي نو په هغې کې اکثر ګوري هم نه مصرف ته چې نو هغه هم نه ګوري د هغې تپوس هم نه کوي اکثر زکات ورکړي زکات چې نو هغې ادا شوی دی ځکه زما او ستا په اصطلاح کې زمونږ په اصطلاح کې خو چې نو هغه د زکات مصرف هغه صرف کونډه ده او یتیم دی مونږ د زکات مصرف چې نو هغه د قضوه خپل ځان نه جوړ کړي انشاءالله سبا چې نو هغه درس کې بیا نور هم وضاحت راشي نو هغه کېږي نه اکثر چې نو هغه د قشان ادا کوي نه چې ادا کوي چې هغه د خپل مرضی متعلق ادا کوي نو د هغې دپاره د قانون پکار دی مصرف او دویم هر سړی که د زکات مستحق هم نه دی وایي او زه د زکات مستحق یم او دا چې څومره چې کېدی شي چې ځان ته جمع کوي بهرحال نو الله وی حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله ورسوله نو که دوی دقه ویلی وي الله به دوی دپاره کافي شي او دومره به وله کړو انا الی الله راغبون بېشکه موږ الله طرف ته چې نو هغه رغبت کوو الله نه چې نو هغه امید لرونکي یو الله به چې نو موږ له راکړي الله دې موږ له صحیح عقیده نصیب کړي لو یجدون ملجأ کچری دوی بیا منتلی زید پناه او مغارات او یا سرنگان غارونه او مدخلا او یا زید ننوتلو چینو تیخانی لولو الیه نخامخا دوی بننوتیو تلی بواغیت وهم یجمحون او دوی بس غلیدون کیو یعنی پمنڈ وتلو ومنهم او زین ددین من آغسوک دی یلمزو که چه الزام لگئی تابان ایب لگئی پتابان فی صدقات د صدقو کې فإن اعطوا منها پس کچری ورکړی شي دوی ته د هغې نه رضو نو خوشحاله شي وإن لم يعطوا او کچری ورنکړی شي دوی ته منها د هغې نه اذا هم یسخطون نو دوی دغه وخت ناراضه شي غصه شي ولو انهم او سبخوه څومره به بهتره وه کچری دوی رضو خوشحاله شوي ما په هغه څه آتاهم الله چې دوی ته ورکړو الله ورسوله او د هغه رسول وقال او دی ویلے وی حسبنا الله کافی دے منگ دا پارا اللہ سیؤتین اللہ من فضله زرد چرا بکڑی منگ تا اللہ پاک دا خفل فضلنا ورسوله او دا رسولو انا الاللہ بے شک منگ اللہ طرف تراغبون رغبت کون کیو امید لرن کیو